السلام علیکم کتونکو امید لرم څه خبر جوړ وي کتونکو نن ځل بیا یو نیو ایډ سره زه تاسو سره مخاطب یم انور حسین تور کتونکو ولاړم د بابا صاحب مزار کې بابا صاحب مزار کې ولاړم او د دې ټول هیستوري تاریخ هر څه معلومات په دې ویډیو کې ویډیو سکپ نه کوي راځي ما سره اوسئ قدرمنو موږ سره ناست دی حاجي صاحب او خپل نوم د خالد شاه او مشهور دی په شیخ خالد باندې او دغه تاسو کوو چې بابا کوم بابا مزار ده او دغه څه تاریخ لري څه هیستوري لري دا ټول معلومات موږ راغی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. زما حاجي شاه نوم د شیخ خالد باندې مشهور یم. بابا صاحب نوم د شیخ ادم دی. شیخ ادم د پلار نوم ملک بابا دی او د رور نوم علي احمد دی. شیخ احمد مشهور دی. بل رور شیخ علي ابن یوسف دی. شیخ علي ابن یوسف نو دا هغه چې د خپل بچی په دی 1001 کې د پاکستان افغانستان ولا په قامه د آزاد کی دی د افغانستان کې 1001 کې لکه 1024 سال تقریبا د 23 سال شو دی دې د راغلي دي. نو دا هغه نه خدای لارم ولودم ولو رورم ولو لکه دا او دا هغه وخت نه دی د راجا جیپا چې کله په پیښور املوک لنډي د افغانستان نه لخر راغی چې هغه د دې ځای په مخ واشه باسم له پولیس د بغداد مقبره کې پلان ښکاره پروت ملک بابا په شهید بابا مشهور دی. هغه جنازګان لږ دی خو سکول دی پرم جو د هغې سره مخامخ دا لکه روضه قبر دی مبارک دی او په هغې کې جینو لکه د نوم به لیکلي د رور یم پېشته او لکه هغه بیا د علي احمد زوی شیخ نصرت او شیخ نصرت یې شیخ عبدالغفور او د شیخ عبدالغفور تاسو خیال کې راځي مانګر نوخار ټول سره جو ګورې نو دی خواشه یو روزه ده چې مزار دی دا د دې جن لګن وسیری من لکه مدا بیا دا غوي جن میا یو د میا یازوي لکه جن بیا محمد خان او د محمد خان زی سامودینو د سامودین زی جن د میاسنو د میاسن زو مشربدین او مشربدین زی جن محمدینو بیا د محمدین د زامن یو تجدین یو کرمدینو نو د یوم په زامنو د بلم په زامنو نو دا غيوم نن دې نو هغه لکه د خپل ځان باندې خبره وکړو نو لکه دا اشراف الدین او د اشراف الدین زوی دی نو د دوست محمد بادشاہ دا دوست محمد او زید اغاز دیما لکه زه تقریبا د نسل پوسټ کې لګې دی په زما نو لکه خو په خپل چشتیه کې لکه دې کار کو لکه چې تقریبا شپږ سبق کال زموږ د جشتي سره تاریخ ذاته دا غي په وجه دي نو ما ته په دنه هولګ چې سجره ما نه وګد لوست بیا ما د په بیا مشهور بشیر خالد شم په کالج کې بار جا شیخ خالد اګه سونه د خلک دین ما بشیر خالد پیژن په خالد شاه با جامع زبطه پیژن رد خلک ټول وا د شیخ خالد نه او چې بیا ما وګد نه د سلسله په وجه د شیخ عبدالغفور نه رست بیا ټول یعنی محمدین او مشرفدین او لکه په دې نومونو را یادو میاسن او امیا یحیی او چې کله دغه څنګه کلانی په شیخ خالد مشهور خو لږه سلسله کوم هغه سلسله کوله لږه او څه پر به شکر دای چې نو کار دغه او د بابا چې نو ډېر ښکارا کرامات دي دا ښکارا کرامات دي درته چې د کوم ځای خلک زیات راځي دی لجی جن دا پنجاب راځي دا غنه دا زین او خلک راځي هر زین او دا زین است ځکه چې هر ولی چې لکه ولایت تورشي ما هر یو غده والا هغه د مثال د چانسلر دی نو د لجی نو دی ډوټه بیا دی لګي نو د خلک راځي دا ولګه د جن د یو خپل تاسو کوم په دې مزار کې زیارت سکیورټي یا تاسو کوم لنګر د هغه نظام سره چلےږي
بالکل نه خچلېږي خصي چلېږي لکه مطلب بس صرف لکه چاته څوک ویني چې یاد او کوي لکه هر سړی په خپل اجازه وسی او هغه مخبله دي که څوک نه کو تر تقدیر نه پلار باندې دوی پړي او دوی جن او پلار جن په دوی باندې پړي نو لکه زمونږ د پلار او د دوی خبره ده کوي نو خپل شی وځي مهمان چې بهر لراشي دا غوي دلته پاتې کیږي چې انتظام سره ګواږي شته راشي چې څوک پاتې کیږي نو شکر دی لکه شپه نو خو په عزت کې خمل مستیم کیږي دربار یې خپل نو کو څوک لکه خپل ذکر کوي چې شپې څوک پاتې کیږي مناصر په الله والا خلق پاتې کیږي هر سړی خو نشي پاتې کېږي لکه چې الله والا راشي او کدا چې راشي منو پاتې شي نو هغه بستر یا هغه پورا لکه او سکیورټي هم شکر دی خو ټیک صحیح روانه سکیورټي انتظامات صحیح دي بالکل صحیح دی لکه شکر دی دا خپل دانه کرامات چې هغه خپل کار له رسول شي ډیره مننه تعالی الله پاک خو ساتي او مونږ لکه چې اول تراغلي چې الته په مزار تلړو د مزار مخته یو ډیر وګ د مقبره ده د چاله دا لکه دا وای دوز او وینل شي دا مامدین نیګو مامدین دغه د بار او پورې خزه د وپسې راغو قبر دی دوه کاله مخکې دا هغه د دې وجه نه ته ډبه جوړه کړې و هغه دې لپاره ډبه جوړه کړې چې دې ته څوک مخې د قبر نو واسي دغه دا نو سی اوريجنل هغه ته ډبه جوړه کړې او بیا دلته څه خلکو مدل امین دغه دا جوړې خپل یو دغه وی دا وګړه څوک زوي ولکه نه څوک خیر دا یو بل بلځه ولکه دا یو اوريجنل دی چې دا ډبه او خلکو نو څوک چې دوه څوک خو بیا تش دغه قبر او غره خلک بیجن دا خلک چې قبر ته کوي غره نه خلک غني او بازي جوړي داخله دخل شي دا ډیره مننه سره الله پاک خو ساتي خپل دعاګانې کې مونږ هم یاد وساتو دا هم ټول پښتنو له څومره پښتنه سدي ته پته لري چې پښتنه ډیر په عذاب شوی دي من اشزارو دوه کالو شو پاسه زه بیمار مغه نه خدای خکړم نظر اعظم دې ټول خلکو ته پته صاحب ویزه راوړي دي ناولی په بسم الله واړو یو ډکی باندې بسم الله بیا په دې الله صمد قدرین یا کریم یا وکیل فسرورم یا حی یا قیوم پنځم یا مصور یا غفار یا قهار بیا په شپږم حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم اکثر درې ځله او څلور ځله هغه باندې او بیا واړو په الله اکبر چې الله ته ډېر لوی نو دا نه لزله مونږ له روزانه او بیا د غونډې درې په غونډ ادم اسلام پسې لکه خدای کې څونه پنديان دي دا قوم مولا چې څونه امتیان دي ټول پسې مونږ ورنيګو مونږ دشمن تم دوا کوي چې الله زموږ دشمنانو نن ته خیر ورکړي لکه زموږ چې سړي موږ شي بس موږ نه هغه ته بیا دوا کوي هغه بس پکانه هغه لکه شکر دې موږ دشمن تم دوا کوي چې هغه سره الله احسان وکړي زموږ نو دې څه دار شي ډیره مننه تا الله پاک خو ستا چې تاسو خپل قیمتي ټایم ورکړو نو موږ وزو مکتب جیبه څه مشکل نه اخلي الله لړې خیر ورکړي الله ان شاء الله دی الله جی کتونکو څنګه تاسو د دربار ولیدو د بابا صاحب مزار تاسو ولیدو د پدې علاقې خلک تاسو ولیدو که تاسو اوس پرې دې ته وزټ نه کړئ تاسو هم راشئ د زیارت به مو کوی او دا حلقه به مو کوی د دې علاقې خلک به مو کوی نن ویډیو تر دې پورې ان شاء الله ملوي ګوبینی ویډیو سره تر هغه لپاره مال راکې اجازه الله په امان